الله رب العزت زمونږ او ستاسو د پاره د ژوند تیرولو د پاره او د جنت د حصول د پاره کلام را لګلې دي چې قران شریف ورته ویل کېږي. په ټولو کتابونو کې اوچترین کتاب د الله دی. الله رب العزت ډېر لوی مرتبه ورکړې ده. هغه یو محاوره ده، کلام الملوک ملوک، دا بادشاہانو کلام هم بادشاہوي. د بادشاہانو کلام هم څه شي؟ بادشاہوي. نو د الله خبرې د نو خامخا د الله خبرې ډېر د اوچت شان والا دي. انس رضی الله عنه فرمای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل استاسو نه کم سړی دا غواړي چې د الله سره مناجات وکړي، د الله سره مناجات وکړي، ورته کینی او الله سره خبرې وکړي. چې هغه ته پکار دی چې د الله کلام د قران تلاوت وکړي، د الله د کلام د قران تلاوت وکړي. حکیم ترمذی رحمه الله تعالی د حضرت بریده رضی الله عنه نا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو مبارک ارشاد نقل کړي چې جنتیان با الته خدا ورځي او شپې اعتبار نه وي، خدا یو مثالن په تور باندې چې روزانه با جنتیان دو ځل د الله سره ملاقات کوي. او ملاقات به کم انداز کې وي چې دا جنتیان کله الله ته مخامخ شي، نو الله رب العزت بس صرف اور صرف قران ورته تلاوت کوي، خپل کلام به الله ورته وایي. کله کله یو قاری تلاوت کوي مونږ ته خوند را کوي، لکه عبدالرحمن السدیس د سعودیا د مکې مکرمه د حاجیان چې کله مکې مکرمه ته لاړ شي نو الته کې تلاوت اوري نو خوند ورکوي، چې ډېر خوند کوي تلاوت، چې بار بار مې ډېر مې اورېدې. داسې ده که نه ده؟ داود علیه السلام به کله تلاوت کولو د اسمان کې د مرغې دا ټولې به ورته په انتظار وي. د څه د وجې نه چې د قرآن د تلاوت خوند ناشنا وي او عجیبه وي. نو چې دا ټول اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم بهترین تلاوت او کم انداز کې هغې به کم ښکلی کلام تلاوت به فرمایل. نو سړی سوچ وکړي چې د الله رب العزت سمره ناشنا او سمره عجیبه تلاوت بوي. نو جنتیانو ته الله رب العزت په ورځ کې دو ځل الله تلاوت ورته اوري، خپل تلاوت مبارک. کله چې دی تلاوت تزيد جنتیان د الله رب العزت دا تلاوت اوري، نو هر انسان به د خپل اعمال مطابق چې په دنیا کې چا څنګه نیک اعمال کړی دي داغي مطابق باغی ته کرسي جوړ شي د زمرد او زبرجد او داغي خپل کرسي به جوړ شي. لکه د دې مثال په دنیا کې داسې اور کو کتا سو چرته لیدلی وي دا وزیرانو کله میټینګ وي، نو چې کوم غټ وزیر وي نو هغه غټ وزیر ته چې کوم دی غټه کرسي جوړه کړی وي، وی آی پی کرسي وي، داسې وی کنه وي. نو دک شانته با هر چاته د خپل اعمال مطابق با یو درنو کرسي چې کم دی لګیدلی. اباځي خلک وایي چې مړه بس دا مونږ کوم دام ډیر ده، ها اوریدلی مې دي کنه، مړه دا مونږ کوم دام ډیر ده، بس مړه دا ټوټه پوټه کو دام ډیر ده. خو قسم دې د دې خبره ارمان نو بیا الته کې چې ته هم داسې یو کرسي کې ناست وي او بل کس چې کوم دی او اوچته کرسي ورته جوړه شي وي، ها
او خسته خوشبویان ورته لګېدلې وي او خسته موتیان پکې لګېدلې وي نو هغه ټیم کې بیا ارمانو کې چې کاش ټول عمر مې د الله د دین د زده کړې لپاره تیر کړی وي اوس خو درته پته نه لګي جنتیان چې د الله رب العزت د تلاوت نه به دومره خوند اخلي دومره خوند چې دی به وایي چې د دې نعمت نه علاوه بل نعمت بس د دې نه خسته نعمت نشته دا حقیقت دی چې د الله کلام سړی اوري دینه به کوم بل نعمت خسته وي او جنتیان به وایي چې موږ دغه شان د خسته आवाज کله هم نه دی اورېدلی او به د الله د رب العزت دا تلاوت اوري نو په خوشاله با د خپل زینو ته چکم دی بیا واپس روان بشي الله دې مونږ تاسو ټول ته را نصیب کړي انس رضی الله عنه فرمای چې کوم کور کې قران پاک تلاوت کی دغه کور کې برکتونه به الله پیدا کوي او د دې کور نه به شیطانان الله رب العزت نه لري کوي او په دې کور کې به اتفاق او اتحاد الله پیدا کوي محبت به او چې کوم کور کې د قران پاک تلاوت نه کیږي دغه کور کې به شیطانان را داخليږي او جنگ جګړه به چې کوم دې شروع کیږي په دې کور کې جنگ جګړه ونن سوا خو دې الله رحم وکي د کورونو ماحول داسې جوړ شوی دی چې هر زنانه سره سپېړه موبایل او هر نارینه سره سپېړه موبایل زامنو سره سپېړه موبایل او لوریانو سره سپېړه موبایل دا سیده کنه دا او بس چې کپڑے استری کوي ځانته غانا لګولې وي او چې عمدا سي ناس وي نو ځانته به غانا لګولې دا سیده کنه دا رښتیا وای چې کله بچی ته پی ور کوي نو په دې ټیم کې ځان لګانا لګولې نو دا بچي بس پن نه غلار باندې راشي او ستا په کور کې بس برکتونه پیدا شي اعمش رحمت الله علیه د حضرت خصیمه رضی الله عنها روایت کوي چې یوزل عیسی علیه السلام ناشته نو یو زنانه داسې تیرې دله په دې عیسی علیه السلام ناشته او یو زنانه د عیسی علیه السلام په وړاندې داسې تیرې دله زنانه نیک بیبي وا نو هغه دا وی چې مبارکباد دی وی هغه خېټه د پاره چې کومه خېټه کې عیسی علیه السلام پروت او خوشحالي دی وی هغه سینو د پاره مبارکباد دی وی د هغه سینې د پاره چې کومه سینې نه عیسی علیه السلام پیش کړي دي دغه خبره دي زنانه وکا نو دی باندې عیسی علیه السلام چې کله دا خبره وریدا نو عیسی علیه السلام فرمایل چې خوشحالي او مبارکباد دی وی د هغه سړي د پاره چې چا قران پاک ویلو او به په قران باندې سو کو عمل وکړو چې چا قران پاک ویلو او به په قران پاک باندې سو کو عمل وکړو عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې اکثر دا نصيحت خپل قوم ته کولو چې ای قوم زمانہ پس با یو نبی راځي چې داغه نوم به احمد وي تاسو داغه تابعداري وکړئ اب اخیری امت وي او هغه باندې به الله قران نازلې چا به اخیری کتاب وي هغه نه پس بل کتاب دنیا ته راتګوالا نشته باس تاسو داغه بیا خامخا تابعداري وکړئ ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زړونو ته هم زنګ لګي لکه سرنګي اوس پنیتا د اوبو د وجنه چې کم دې زنګ لګي نو تاسو کې چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صفای د پر اساس شیز ده نو الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې دوه شیزونه دې لپاره یو خو مرګ ډېر ډېر یادوي او دویم دا چې د دې زړه زنګ لري کوي نو د قران پاک تلاوت په کثرت سره کوي فضیل اعمال کې دا حدیث تا بار بار موږ تاسو وو مرګ ډېر ډېر یادوي او ور سره د قران پاک تلاوت ډېر ډېر کوي طبرانی د معجم اوسط کې د ابن عمر رضی الله عنه روایت نقل کړی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ای پنځه وختونه داسې دي چې په دې پنځو وختونو کې د اسمان دروازې کولوش او چې څوک څه دعا وغواړي الله یې قبلې نو یو ټیم کې چې کله یو انسان د قران پاک تلاوت شروع کړي
دغه قران پاک د تلاوت په وخت کې الله رب العزت اسمان دروازې کولو کې او چې کله سړی تلاوت پوره کی یا تلاوت مینس کې د الله نه څه دعا مغواړي الله یې قبلای. د قران پاک د ترکلی تاسو وګورئ تاسو څه پریشانی وي د قران پاک د تلاوت په وخت کې الله ته سوال وکړي نو الله به قبل. خوب شرط دا دی چې خېټه کې حرام نه وي، حرامونه بزان ساتي، سود نه، رشوت نه، د ظلم پیسو نه دینه بزان ساتي. دویم چې کله د مسلمانانو او د کافرانو جنگ وي او صفونه جوړیږي په دې ټیم کې د اسمان دروازې کولو څوک چې څه دعا وغواړي الله رب العزت قبلای. دریم د باران په وخت کې چې کله باران وریږي په دې ټیم کې د اسمان دروازې کولو وي چې څوک څه دعا وغواړي الله یې قبلای. کوټولو کې شرط دا دی چې په خېټه کې د حرام نه وي. او څلورم چې کله یو سړی باندې ظلم وشي، مظلوم چې سټم هم لا سوچت کې الله رب العزت خیره کوي الله یې قبلای او په دعا کوي دایم الله قبلای. او پنځم کله چې اذان کوي نو په دې ټیم کې د اسمان دروازې کولو شي او الله یې دعا قبلای. خو شرط دا دی چې په خېټه کې څه نه وي، حرام نه وي. نن سبا خو ګوره ډېر احتیاط کول پکار دي. مونږ کته کله کله مسلمانانو باندې یو تکلیف راشي لکه په دې وخت کې دا بیماری د کورونا وایرس شکم راغله نو په دې ټیم کې بعضی دوايانې داسې وي چې د هغې قیمت خپل قیمت 350-400 قیمتي او تاسو په خدای یقین ساتئ چې په زرګونو حساب ته رسیدلی دي. داسې د کنه د رښتیا وایه اے مسلمانه ته به کله پوهېږي دغه ګټه چې دا ته کومه ګټه کې قسم دې د تبعې ګټه ته کې الله دې داسې ګټې نه وساتي. زه خپل ورور مې دوای کاروبار کوي، ورور ته مې وروره تا دې قسم وایي ګورې پام کو ګورې چې دې کې ظلمونه کې چا سره الحمدلله د دې نوم دې الله وساتي. مې د دې ګټې ته کلم ځان تیار نه کړي، دا د ظلم ګټه ده او دعاګانې به الله نه قبلوي. زمونږ یو کس بله ورځ راته چا ووي هغه به دغه کاروبار کولی چې اوس دې حال ته رسېدلی دی چې خبرې نه شي کولی الله یې مرۍ ټپه ودرولې ده په کټ پروت دی بیمار دی د ډېر وخت نه الله یې مرۍ ټپه ودرولې ده. وختي مې یو لټریچر کتو کله چې دا کورونا مرض کې وایي چې کله د ساه تکلیف ډېر خراب شي یو قسم دوایي د یو انجکشن د ایکټریم په نوم د کس نوم یې ورته اخیستو نو هغه بازار کې مخکې د دې قیمت 22,000 روپۍ د یو ستنې قیمت او نن هغه ملاویږي نه که چاته میلو شي 4 لکه قیمت دی. دا د مسلمان حال شو. دا خبرې ګورې زه که څوک دا کوي نو زما مطلب د دې خبرې دا نه دی چې د سړي زه بېزتي کوم. زه بله ورځ کور مې جنسې ته تللی وم هلته زموږ څه فوتګي شوي وه رشته دارانو کې نو هلته لاړم دا قلت راغلی د پېټرولو نو هر چاته پېټرولو ضرورت یې ګاډي کې چې سفر کې تاسو په خدای یقین وساتئ چې هلته یو دوکاندارو په 1.5 لیټر خرڅول 120 130 150 روپے په 75 به ریټر اخستو او مسلمانانو ته تکلیف نو د دوی چاله دا سٹور کا والله العظیم کا کامیابی ویلي چې ته دا کاروبار ته په دې ټیم کې متوجه شي دا دې ته مکروه تحریمی علماء لیکلي دي دا حرام علماء لیکلي دي چې دغه ټیم کې دا کاروبار په دې ریټ کې خرڅول حرام دي چې څوک هم دغه ګټه کوي دا تبا د پکور کې به الله رب العزت مختلف قسمه بیماری پیدا کوي. نن زمو د مسلمان حال دې ته ورسېد نو تاسو ته مو ویګنه ګوره یو ستنده قیمت مخکې 22,000 روپے هم دې مریضانو ته لګي نن دغه ستن په 4 لکه ملاويږي. دا د مسلمان حال دی. هغه ماسکونه هم لیده کنه ماسکونه په 100 روپے ملاوي ده په 15 روپے مخکې ملاوي ده 15 روپے 45 روپے شو او نن سبا په 30 روپے یو ټیم کې دا ډېر غټ قیمت ته رسیدلی وای تازه ورځو کې. هی مسلمان نو تاسو په خدای خدا پېټرول اوس د قلت راو په مسلمانانو نو ذکر می جنسیت لم په لار کې په 100 روپے لیټرو 150 زړه می وژړېدو. هی مسلمان تا ته قبر نشته ته به دې قبر ته نه ځې
تا نه آخرت تیر دی ته به الله سره ملاقات ته نه ودرېږي ستا خپل بال بچ نشته تا باندې دا بیماری نشي راتلی الله ته څه ګرانه ده چې تا باندې دا بیماری به رانولي او ته نن د ظلم ګټې ته ناست یې چې راشه دې کې اوس توده ګټه ده او یو په ډبل یې خرڅ کا الله قسم دی د دې نه توبه وباسئ کلم ګورئ انشاءالله دلته خو به داسې څوک نه وي خو که څوک ویم توبه ترې نه وباسئ ګوره دې نه ځان ساتئ قسم دی دا هلاکت اوس به ته وګټې خو وروسته به ځان برباد کې په بچو کې به الله رب العزت داسې بیمارۍ پیدا کړي چې وایي چې خدای پاکه څه وکړم خدای پاکه څه وکړم په کوم ته تاسو ته ما ووي په ښار کې یو کسو دوایي کاروبار به کولو خو د اخوا دېخوا کاروبار به کولو بل ورځ ته کس ووي چې مرۍ الله ټپي کړي دی په کټ پروت دی د څو میاشتو نه خوځېدی هم نشي خبرې نشي کولی کاروبارونه هم ته الله واخیستو تباہ و برباد شو نو پام کوئ ګورئ د ظلم ګټه بالکل مه کوئ او د ظلم د ګټې نه خپل ځان ساتئ خپل ځان ساتئ نو دا خبره دی پورې لاړه چې دا حرام مال نه ځان ساتئ نو الله رب العزت به دعاګانې قبلوي د قرآن د تلاوت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې څوک قرآن شریف تلاوت په مونځ کې کوي دا ډیر افضل دی یو سړی مونځ نه بغیر کوي او یو سړی په مونځ کې تلاوت کوي نو دا مونځ تلاوت نه څه شی دی دا ډیر افضل دی او بغیر د مونځ نه تلاوت کول دا د تسبیح او تکبیر نه افضل دی مطلب سبحان الله الحمدلله توي د دینه افضل دی چې ته د قران پاک تلاوت وکړي قران پاک تلاوت وکړي او د دینه د تسبیح او تکبیر نه چې دا تسبیح او تکبیر ته وې دا د صدقې نه افضل ده د سن افضل ده صدقې نه او صدقه بیا د نفلی روزه نه افضل ده او روزه چې کومه ده دا ډال دی د اور نه د بچ کېدو د پاره علي سے فرمای چې یو کس ته په مونږ کې ودرېدو د قران پاک تلاوت فرمای لګیا وي د قران پاک تلاوت کې په مونږ کې نو په یو هر باندې ورته سلنه کې الله ورکړي سونه کې سلنه کې او دغه شان دی په مونږ کې پناست باندې نفل مونږ دی نفل او دی پناست باندې مونږ کوي نو په یو هر باندې ورته 50 نه کې ملاوي او چې څوک بغیر د مونږه تلاوت کوي نو دته هم 25 نه کې ملاوي څومره نه کې 25 نه کې خو او د سی وي او چې چا بغیر او د تلاوت کولو مطلب قران نه علاوه په حفظ باندې نو لس نه کې ورته الله رب العزت ورکي او چې کم سړی د بل قران اور یو سړی تلاوت کوي دی اوري په دې باندې یو نیکی الله ورکي نو کوشش وکړو په مانځ کې دا یو مسله مخې تراغه د دې مسلې ګور ډیر فکر مې چې زه تاسو ته دا وایم بعضی خلک لګ بیمار شي او تکلیف ورته نو فرض مونږ کې دی پناست مونږ دا فرض مونږ دی پناست کوي ګورې چې کله ته بالکل وګرځيږي نو بیا ته اجازه شته چې دا فرض مستسو کا پناست باندې وکا خو چې سنا صحت کې تا ودرې دی شي فرض مونږ ګورې پناست نشي کولای په دې باندې ځان پوي ایو سړی بالکل وګرځيږي چې سنا صدر کې طاقت وي تر دې پورې بعض علما کرام وي چې سنا ست د چرته د چاپترو باندې ودرې دي خو فرض مستسکوا په ولاړه کا خو چې بالکل ته پوه چې بس غرزيګم خطر دراته او په ولاړ نشم ودرې دي په دې ټیم کې ته پناستو کې بیا د اجازه شته نن سبا بعض خلک زوینم اصل بیمار شي او بدن کې څه طاقت ډیر نه وي نو بس لاړ شي دا فرض مونږ په سکه پناست باندې کې ګوري دا نه د پکار نوافل شو سنت شو دا پناست باندې بیا کولش په خبره پويږي قران پاک تلاوت ګوره د دنیا کې دا نور دی او آخرت کې چې کوم دی دا لوی ذخیره ده دا ذخیره ځان ته جمع کوي او د دې بچ کوم د ډیر اجرونه تاسو ته چې کوم دی بیا پته ولګي خو چې کله آخرت کې
الله رب العزت ته مخامخ شو او کم اجر او ثواب د قران په تلاوت باندې الله مون تراکای دا ډیر اوچت شی دی خو چې چاته د دې پته ولګي شداد بن اوس رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم مسلمان په خپل بستر باندې د کېدو نه مخکې مطلب سم لاسته دو او د یو سورت تلاوت یو هغه ان اعطیناک الکوثر ولې نوي یا قل هو الله احد سورت ولې نوي دغه تلاوت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سورت په ویلو په وجه باندې الله رب العزت یو فرشته مقرر کړي او دا فرشته تر څو پورې چې د مکمل د خوب نه راویښ شوی نه وي د دې په صوبیداري کې دا ولاړ وي دا فرشته نو ورته مار پری دی نو ورته لړم پری دی او نو ورته نور څه شی پری دی او نن ما او تا چې کله ود کی ګوسه کو ها ټول ته پتا ده چې موبایل غوګونو کې ورکو دا چې څوک پویږي نو غاني بجاني چې کم دې شوروش او په دې ټیم کې خوب مرشي ودش نو کوشش دا کوو چې ګورا ته یو صورت ته تیرات قل هو الله احد صورت خو درځي کنه مونږ کې خوایې کنه دغه صورت تلاوت کا یو فرشتہ در ساره پورستا حفاظت د پر ودري د هر شینم تاسو خبره کوي نو د دې اهتمام وکاو ان شاء الله ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم مؤمن قران پاک تلاوت کوي داغي خون به د سو شانتی وي تورنج او نارنج پشان وي نارنج هم چې ول خله کې مبرغه کنه خوندوري کنه نو کم مؤمن چې د قران پاک تلاوت کوي د شان بس شي وي د شان به کوم د ډیر لذیذ او خوشبودار به وي لکه څنګه د نارنج نه خوشبو خيږي لیدلیم د کنه خسته خوشبو وکمت نه خيږي او دغه شان دي چې خورینو سړی د خوند ور کوي خلک هم برابر کرانه دي رښتیا وای نارنج او لیمبو ده نو د مؤمن سړی به دغه شان وي ابن مسعود رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی د الله جل جلاله کتاب قران پاک نه یو حرف وای د یو حرف مقابله کې الله رب العزت یو نیکی ور کوي او د یو نیکی ثواب د لسو نیکو سره شه برابر دی ایزه دانویم بلکې یو الف لام میم چې څوک وای د الف لام میم باندې د صرف لس نیکی نه ملاويږي بلکې الف باندې بیل لام باندې بیل او میم باندې بیل یو الف لام میم باندې تاسو سونه کې ملو شوي 30 نیکی درته ملو شوي 30 نیکی او د قران پاک د تلاوت ته آداب مونږ تاسو خیال وساتو قران پاک تکله کینو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قران کې الله فرمایي فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اذا الله سره تاسو وړه پناه وړه د شیطان مردود نه نو بیا تلاوت تکله کینو مسواک ورته وها دا مسواک ولی علما وایي تاسو وهي دې وجنه چې د خلص صفاش او دې کې کومه بدبوئی وي دا تنه رکش او دا عمر رضی الله روایت ته چې کله یو انسان د قران پاک تلاوت تکینی نو یو فرشته ورته غیر چا پر تاویږي راتاویږي د قران پاک د تلاوت اوریدو د پاره کچری د خلص صفاوی مسواکی والی وی نو دا فرشتي ته د تلاوت دومره خوند ورکی چې ورشي او دا فرشته د خپل خله د په خله باندې کی دا فرشته د خپل خله مبارکه پس باندې کی دي د دې قران پاک د تلاوت کوونکی په دې ژبه باندې کی دي په خله باندې کی او چې چا مسواک نه واله او خلینه داسي اخو د خو وګمخي نو بیا د فرشته د دې قران پاک د تلاوت په خله باندې خله نه یګري د دې سړي بلکې سوي یو طرف ته ورته ګرځي راګرځي خو ډېر خوند ورکي چې د دې سړي د تلاوت زبار براو خسته خوشبي سړی ولګي قبله طرف ته مخامخ ورته کینی او بیا خسته आवाज کې تلاوت کوي بس आवाज کې په دې ټیم کې تاسو ما اول حدیث ویل انس رضی الله عنه فرمایي چې ګورج دا مناجات د الله سره نو تلاوت په خسته आवाज کې او د دې کې چې کوم آیاتونه راځي علما فرمایي چې د رحمت آیاتونه وینو الله د رحمت سوال دی کې کوي او دغه شانتي کله د عذاب آیاتونه راځي نو الله سره پناه غواړي چې خدای پاکه د دې عذاب نه زموږ حفاظت نصیب کړي کم از کم تلاوت کله کې نو ور سره ژاړه سکوا ور سره ژاړه او چې ژاړه نه درځي نو د ژاړه شکل جوړ کو د قران پاک تلاوت کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې یو د آیات ویلو د آیات ته ورسېدو ان تعذبهم فانهم عبادك
اے پروردگار عالم اکته دی خلق ته عذاب ورکې نو تا ستا بندگان ستا څه شي دي بندگان و ان تغفر لهم اکچره ته دوی ته بخنو کې فانك انت العزيز الحكيم نو ته ډیر د حکمت والای او ډیر غالب او ته هر چا ته سزا ورکولش او ستا مخ ته څوک نشتا چې ته څوک معاف کې او بخنه ورته کې تا نه څوک ته پوسو نو د آیات ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو په دې څومره وخت پورې د آیات ویلو جړل به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سعید ابن جبیر بارک راضی کله د آیات ویلو د شپې تلاوت کولو وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو په نن ورځ باندې تاسو جدا شئ نو تر مسخوتن تر سحر پورې د آیات ویلو جړل به د آیات به ویلو او جړل به چې دغه کیفیت سره مو ته قران وایي دا ابو جهل زوی حضرت اکرمه رضی الله عنه دا مسلمان شوی اکرمه دا دومره سخت سړی و چې پلار کله ژوند دی نو د بداویل چې دا ابو جهل خرب مسلمان شي خو اکرمه و مسلمان نشي دا دومره سخت سړی ابتدا کې د کفر په حالت کې خو بس الله عزت نورانت لړکو مسلمان شو او بیا داسې مسلمان شو ګوره دې کې ناشنا خبره بلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دین دومره آداب خو درې دي چې فرمایل به چې اے صحابه کرام ټولیا اے پام کوي د اکرمه رضی الله عنه په وړاندې د ابو جهل بدونه وای د اکرمه رضی الله په وړاندې د ابو جهل بدونه ځکه چې کم اس کم پلار دی کم اس کم څه شی دی پلار دی ګوري بدر دیونه وای دا اکرمه رضی الله عنه چې کله قران پاک راواغستو تلاوت به کولو نو د ډیر درد د وجنه به هوش شو او سبب هذا كلام ربي هذا كلام ربي بعض علما وی د بالکل ختم نو کړی د دې د وجنه چې دومره به جړل چې قران پاک به راواغستو په چغو سرو به شو د ډیر درد د وجنه به هوش شو او دا چې به هذا كلام ربي هذا كلام ربي نو دی وجنه کوشش دا وکړه زما عزت مندو ما ته قران ته لګ بخور خبره پوي د 400 کې یو سړی وفات شو نو ما خام ټیم کې په قدرت کارو د سیورانا په نازله ده په دې خبر باندې چاته پوزګو چې دا ولې اېدا به د قران پاک تلاوت ډیر زیات کو شپه ورځ به د قران پاک تلاوت تناس نو کوشش کو د قران پاک تلاوت زده صحیح ده ان شاء الله او بل دا چې قران پاک صرف چې تا قران پاک مثال یا حافظ وي یا د پناظره باندې ویلو نو ورسره تسوکا د دې په معنا باندې ځان پوي د دې په معنا باندې سوکا ځان پوي چې د قران سوي نو چې کله ته د دې معنا په ځان په دې معنا باندې ځان ته پوي کو نو بس بیا وته قران پاک تلاوت خون درکې مونږ مخکې حافظان چې کله به زمو کو نو قران بمویلو مونږ په نه پوي دومره تلاوت بم کولو خو چې کله علم ورسره کو قران پاک ترجمه مو ویلې هغه نه پس اوس قران وای اوس سبیل انداز قسم دې چې کله تلاوت کو د دې قران خپل خوند الله رب عزت کله کلم تر نصیب دا تحدیث به نعمت په تور درته وي چې دې کې آیاتونه ته ګوري کله د رحمت آیاتونه کله د عذاب آیاتونه انسان دا بدن او زړه کیفیت چې کوم د ډیر دی یو بل شان دي نو کوشش وکړو تاسو ته قران پاک ترجمه الحمدلله ما خام کې دلته درس کیږي یا هر ځای کې د کم محله ولا کم خلکم وي نو دې درس تکینی او قران چې کوم دی زده کوي اخیری خبره کوم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کله وفات شو د خود قرآن په وجه باندې ډیره سزا خوړلې و تکلیف ورته ورکړی شي مامون رشید بادشاہ په دور کې یو مسله و خلق قرآن په باره کې دا ډیره پیچیده مسله ده نو چې کله دی وفات شو د الله رب العزت مخې ته ودرېدو چا خوب کې لیدلی و نو چا خوب کې لیدلی و چې الله در سره څه معامله وکړه نو دا ورته وی چې الله رب العزت خو زه وبخلم یې څنګه وبخلې ای بس داسې وبخلم چې الله خپل مخې ته ودرولم او راته وی چې احمد ابن حنبل ای زما د قران د وجه نه تا ته تکلیف ملو شوی دی چې یا الله بالکل راته ملو شوی ای خدای څه غواړي چې درکم ای چې یا الله ستاسو خو خو بیا غراک ای خیات ساته ای داسې انعام بدر کومه چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات نه علاوه بل چاته غا انعام نه دی ورکړی څه شی دی چې بغیر پردو به زتا خپل زیارت در نصیب کوم چې کوم سړی الله ګوري پردی به منس کی انبیاء بچ کوم دی بغیر پردا الله زیارت وکي او تا ته به هم دغه زیارت در نصیب کوم چې الله را سره د معاملو کا خوب کې ورته
امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د کستوي نو قران ته ازدکو د دې په معنی ځان پوي صحیح ده کنه ان شاء الله تلاوت ډیر چې کوم ده کو الله دې عمل کو توفیق را نصیب الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي رحم وکړه مونږ باندې وکړي خدای پاک دا وبا ختم کړي خدای پاک دا وبا ختم کړي د دې وبا نه زموږ ټول حفاظت نصیب کړي ټول مسلمان ملکونو کې خدای پاک دا وبا ختم کړي یا الله کفارو د پاره هدایت ذریعہ وګرځي یا الله د عام مسلمان د پاره د ټول د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي خدای پاک زموږ د هر قسم وباګانو نه حفاظت نصیب کړي د حاضر مجلس کې چا څه شرعي حاجات د خپل غیب خزانه ورته پوره کړي حکمرانانو نیکان صالحان کړي کوم مسلمانانو باندې تکلیفونه تنه لري کړي مردگان د اسلام ټول ته مغفرت نصیب کړي قبرونو کې عذابونه تنه لري کړي زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي څومره نیک اعمال کوو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي یا الله د هر قسم بلاګانو مصیبتونو تکلیفونو د دنیا او د آخرت هر قسم مصیبت نه زموږ حفاظت نصیب کړي او د دنیا او د آخرت ټول خوشحالي نصیب کړي او په آخر وخت د عظیمه کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله